بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کې مرمن نصر یاسر خان دی. کتونکو څنګه چې موږ مخکې ویلو چې د تورنزو خلک بیا تورنزو کې اے پی سی جوړه ده او هغه پی سی کې د هر ډلې یو کس دی یا دو کسان دي. د تاسو زما شاته د مشران ویني او دا واحد په تورنزو کې داسې اے پی سی ده چې په وړه خبره دوی راغونډېږي په شریک او په سلا مشوره باندې چې کوم دی هغه مسله د خل طلب ته بوزي. بل سیاست په خپل ځای لکه موږ لیډران وینو کنه دا هغوی هلته کې خپل ځای کې هلته کې موږ ورکران یو بل له سر مات کړو. موږ چې تورنزو ته راشو لکه زما خبرې به تاسو ته پته وي خو هغه پی ټي آی والا دي چې چېرته کې میلو شو په دې کلي علاقې دي کار ته اخلو پیدا ته اخلو خو د کار خلک پکې کم دي او د کار خلک چې پکې کم شته هغه په دې اے پی سی کې یو وسط خاندي چې واقعي دلته کې دا خلک یې خوښوي. دغه شانتې دا د دې خبرې مطلب مې دا دی خو چېرې هر یونین کونسل کې داسې اے پی سی جوړه شي نو بیا نه زموږ ایم پی اے ته ضرورت راځي نه ایم این اے ته ضرورت راځي بلکې ایم پی اے دوی له راځي ایم این اے دوی له راځي. دې کې دا ګوره د عوامي نېشنل پارټۍ تورنزو صدر شته د قومي وطن پارټۍ چې کوم دی نو پکې حکم خان لا دی مشتاق لا دی جمعیت علما اسلام چې کوم دی نو دا مشران پکې تاسو وینئ او دغه شانتې د جماعت اسلامي پکې شته د پی ټي آی خو چې څنګه ما ذکر وکړو هغوی پکې شته دي او نن پکې شاه خالد دراني نشته دی ګینې هغه سره هم لږ خبرې هم کولې خو دا نن په یوه ایجنډه راټول شوي و هغه ایجنډه څه ده پزلجان چې کوم د تورنزو نه په دوکه سره چې کوم دی نو اغوا کړی شوی دی یعنې کوم لالچ چې هغه ته ورکړی شوی هغه وایي چې زه به خپلې مور له انګور راولم خو هغه انګور پسې چې کوم دی نو هغه پسې هغه زنځیرونو ته ورسو نو خو هغه وپتلی دی نو هغه وپت کې چې کوم دی زموږ د دې ملګرو ښه پوره سپورټ دی او نن چې دوی کوم په یوه ایجنډه راټول شوي د هغې دپاره لایحه عمل دغه شانتي آفتاب صاحب چې کوم دی نو 400 نیوز سره دی او د تورنزو دی هغه هم دی وپتله چې کوم دی ټیم ورکړي د هغه هم په دې کې مننه کوو. نو نن دغه اجلاس کې څه فیصلې وشولي په دې باندې به خبرې ترې ړومبي چې کوم دی د مشر سره کوو. سرجي خپله پیژنګلو زما کتونکو سره وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالرحمن دی او زه د جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتم او مونږ نن د دې سره مونږ سره چې کوم اے پی سی ده هغه د جمعیت علما اسلام د ان پی د قومي وطن پارټۍ جماعت اسلامي او د تحریک انصاف دا ټول ملګري مونږ سره په یو پیج باندې یو په یو دغه باندې ولاړ یو. نن چې مونږ د فضل باره کې د څلورم میټینګ دی دا مونږ وکړو خو هغې نه پس چې مونږ کوم د 400 په لیول باندې کوم وفد تللی دی هغه خو لاړل هغه بیا هغوی چې کوم هلې ځلې وکړې هغه په خپل ځای باندې یو ښه دغه دی خو بهرحال هغوی نن ما واورېدل چې هغوی اخري ورځ ده چې دي سبا بله واپس شي نو موږ دلته دا یو فیصله وکړه چې هغوی واپس شي نو موږ به بیا بل میټینګ راغواړو چې په دې کې موږ ځو دغه ته اسلام آباد ته او د هر پارټونه چې څومره تلي شي 4-5 ګاډو کې دا موږ ځو او موږ به تقریبا د بلاول سره پیپلز پارټۍ د جماعت اسلامي د ان پی او د جمعیت علما اسلام ملګري او مسلم لیګ نون او د پی ټي آی و موږ دلته سپورټ حاصلو دا موږ دوی سره لیډرانو سره ملاویږو چونکې غټه خبره دا ده چې دلته د پیپلز پارټۍ ګورنمنټ دی نو موږ به ټول زور په هغې حکومت باندې ورچو پیپلز پارټۍ سره به موږ په دې کې د خپلو مشران به پکې دغه کوو انوالو کوو چې موږ هغه حکومت موږ سره پوره مرسته وکړي او موږ د فضل جان د خلاصي دپاره د راوستو دپاره چې په خیریت دې دغه ته واپس کور ته راشي نه چې زموږ د وجې نه هغه ته څه نقصان ورسي هغه موږ قطعا هغه شی به موږ نه کوو. باقي دا نورې خبرې ډېره مننه. مشتاق خان بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو ستا انتهایی مشکور یم چې تا د لومبۍ ورځې نه چې کوم دی په دې پدرجان په دې خاطه کې په دې غوا خاطه کې تا ډېرې خلې ځلې وکړې خپل ټیم وباسي این ټیم چې تا ته موږ ریکویسټ وکړو ته موږ د راځې چونکې زموږ نن اے پی سی وه هغې کې چې کوم دی نو همدغه ایک نکات ایجنډه وه او موږ چې کوم وپد سند ته تللی د هغې انتهایی مشکور یو. هغې کې چې کوم دی یو بیان نیم داسې راغی چې په هغې باندې د مرګرو د اے پی سی زموږ د مرګرو چې کوم دی د کومه پارټي خاص کر عوامي نشر پارټۍ مرګرو چې کوم دی په هغې تحفظات و په هغې خفګان و موږ وایي بس پرېږده یو بیان چې کوم دی وچلېده یا راغی بس هغه چې کوم دی د هغه خطه پورې خو
موږ د خپل ملګري په دې باندې ټول قایل کړو چې زمونږ مقصد د بدرجان رهایی ده. موږ دغه فیصله چې څنګه عبدالرحمن جي صاحب وي موږ دا وکړه چې موږ به انشاءالله د دوی نن آی جي سره ملاقات په سین کې که هغې څه ثمر وشو او موږ ته میلو شو بدرجان رخا شو خو ټیک ده، که رخا نه شو موږ به ځو، موږ به ټول اسلام آباد کې چې کوم دي نو خپل لیډرشپ سره میلاویږو. احتجاج د مسلې حل نه دی، احتجاج به چې یو پاتې شي یو خبره بیا به احتجاج ته وځو، موږ به میلاویږو. موږ به چې کوم دی مولانا اسد محمود هلته چې کوم دی نو باقي وزیر دی زمونږ ابتاب احمد خان شیرپو دی مخکې پکې هغه کردار دی، بیا هم پکې چې کوم دی هغه سره موږ کوشش دا کوو چې موږ بلاول بټو سره چې کوم دی ملاقات وکړو، چونکې د هغې کې سند کې د هغه حکومت دی چې هغه سند حکومت باندې زور راوړي او زمونږ عکس چې کوم دی بازیاب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. پیر حارث مې نوم دی او عوامي نیشنل پارټۍ سره مې تعلق دی. ما د اے پی سی کې اوسم وی چې زما تقریبا 2 ورځې مخکې ایمل ولی خان سره دغه شوی خبرې نو هغه ماته وی چې یاره چې څنګه تاسو وایي قشان بکو الریډي هغه په رابطه کې دی نو هغه وی چې یاره کله چې تاسو وایي زه به هم د سره شم او دغه ته به لاړ شو اسلام آباد ته او وزیر خارجه چې کوم زمونږ دی هغه سره بکینو او ان شاء الله هغه وی چې هر څه به کوو مخکې هم کړي دي او بیا به هم کوو. نو موږ ټولو دا دغه وکړه فیصله چې کله دغه کمیټي را واپس شي نو موږ د اے پی سی ملګري به ټول ځو او مولانا صاحب سره به هم کینو، بلاول بټو سره به هم پکې کینو او څومره چې د پښتنو لیډرشپ دی هغې ان شاء الله ټولو سره به موږ په دې کې کینو او خپل دغه به کوو. السلام علیکم. زما داود جان نوم دی او جماعت اسلامي سره تعلق ته چونکې موږ د اے پی سی یو حصہ یو د موږ ټول فیصله چې څه د شکر د الحمدلله زموږ اتحاد سره د فضل جان د رهایۍ لپاره دغه د خلاصېدو لپاره چې الله پاک هغه دغه مصیبت نه خلاص کړي د هغې لپاره زموږ ټول سپورټ دی او انشاءالله چې کوم اے پی سی کې کوم فیصله وکړي اسلام آباد راتلو نه هغې کې موږ ټول یو انشاءالله چې هلته کې کوم لیډرشپ دی ټول سره میلاویږو او ښه په طریقه به انشاءالله امید دروي چې الله پاک به د فضل جان رهایی په ډېر ښه طریقه باندې کوي. ډېره زیاته مننه سلیم دراني صاحب او را به شو اسد له اسد صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول حال افغان به تاسو ډېره شکریا چې تاسو د لومبي نه همدې کې کوششونه شروع کړي دي او دا خبر هم دونه هایلایټ کړه. زما نوم اسد علي دی، چیرمین ویلیج کونسل میرا تورنګزی پاکستان تحریک انصاف. زه به د فضل جان باره کې یو دا خبره وکړم چې د دې مور ما سره تقریبا چې کله دا واقعات وشو نو ما سره میلو شوه چې فضل جان دغسې یو زنانه سره په موبایل باندې رابطه وه او هغې دغه ته کشمور ته بوتلې دي نو د هغې سره زما ملاقات وشو. د دې نه مخکې د دوی بل هم یو مسله وه خو هغه بیا حل شوه. زمونږ د طرفه څونه چې د پی ټی آی د طرفه دی نو انشاءالله چې څونه لیډرشپ د هغې سره میلاوېدل او د هغې سره خبره کول دا به انشاءالله کوو. د فضل خان رهایۍ دپاره به انشاءالله هر قسمه کوشش کوو. صحیح. کتونکو څو پورې چې د تورنزو تاریخ دی دا د باباجي صاحب کلی دی لکړو باباجي صاحب د دې کلي نه جهاد تللی دی چې چاته یو پیره تابع کړې ده هغه بیا سر نه روچت کړی دا د کلی او د دې کلی ښایست د دې کلی ښکلا دلته دینداري دلته کې دا موږ چې په کم جومات کې اوس یو دا د خلکو اپنی مدد آپ چې کم دی جوړ کړي دی خواته بل په 400 کې غټه عیدګاه چې کوم دا هم په تورنزو کې ده. نو د سیاست چې څو پورې تعلق دی نو تاسو سما وښودل چې دې کې غونډې پارټۍ دي د بعضې پارټو په دې یونین کونسل کې وجود نشته دی نو هغه به هغه پکې څه وي خو زمونږ ګیله چې کومه ده هغه د پیپل پارټۍ نه او د تحریک انصاف نه او د مسلم لیگ نون نه ده او بیا پکې زیاته د پیپل پارټۍ نه کوو. په کار دا چې په 400 کې د پیپل پارټۍ تنظیم وي د شروع نه واله تر اخره پورې د هغوی کردار چې کوم دی هغه پکې نه لیدل کېږي او په دې نه سخته ګیله کوو. بیا پکې د ایمل خان نه ډېره زیاته غوښتنه کوو چې د پیپل پارټۍ سره د هغه ډېر زیات تعلق دی نو چې دې کې نور خپل کردار ادا کړي. څو پورې چې هغه بیان راغلو مشتاق خان هغه وویل چې هغه بیان چې کوم دی بس هغه په غلط فهمۍ کې شي او داسې ټیم به راشي چې دا کومه اے پی سی ولاړه د خدا نه خواسته دا کار ونه شو نو دا کسان به بیا هم د خپلو پاټو نه ګیلې کوي د خپلو مشرانو نه به ګیلې کوي ولې چې دا تورنزو مسله ده دا یو اجتماعي مسله ده او د فضل جان په وجه باندې یو شمېر نور داسې کسان چې هغوی په زنځیرونو تړلي دي هغه هم مخې ته رالل نو د تورنزو نه چې دا کوم اواز راپورته کېږي دا ټولو پښتونخوا دپاره د ټولو پښتنو دپاره او دوی پارام نه دي ناست دا د دوی 4م اجلاس دی او بل اجلاس په فاینل اجلاس چې به کوي هغه چې کله دغه ملګري را واپس شي خو دغه ملګرو له چې کوم دی د دې ملګرو طرف نه پوره داد دی
ډاډ دی ورسره ملګرتیا ده ورسره دعاګانې دي ورسره او نور بس د ریاست خبره ده خو د شورو نه ملګرو د شورو نه زما چې کوم موقف و د لومبني اجلاس ته بیا د دویم نه ما چاندې نه بغیر نه کیږي ولې چې په داسې ریاست او په داسې ملک کې موږ ژوند کوو چې پیسې دې نه ورکړې دې ملګرو وي چې موږ چانده کو دا ما په بل پروګرام کې ویلي چې تورنزو خلکو وي چې بل لس راټولوي نو زموږ نه به ډېر شخلو دوی یو ځای کې په دا کې منکار نه کړی خو بیا د څه ملګرو دغه خبرې زیاتې وي نو موږ زه تاسو بس خپل یو کردار هم ادا کې خپل کار وکړې نو زما دغه موقف او بل هغې خلکو ته وایم چې زموږ شاته چې کوم دی د دې خلکو پوښتنې رسوي چې چا جی ویلو چې زه 25 لک روپۍ ورکوم 30 لک روپۍ ورکوم پکار دا وی چې دا پیسې دلته د دې مور له رغه کړي ورکړي وي روډ له ورکړي چې بې دا تاسو واخلې دا لک نه په اسلام آباد کې دی نه په ترنو کې دی نه دا په داسې ځای کې چې هغوی په خپلو دغه کې وي پوه شو په ویډیوګانو کې وي چې دلته ایبسي نه ځي فوج نه ځي حکومت نه ځي نو چې یو ځای ته دغه نه ځي ریاستي ادارې نه ځي نو هلته کې به پل رحمان مولي صاحب څوکي ایمل ولی به څوکي او دغه به څوکي آفتاب خان به څوکي د دې جي طریقو هم داسې وه چې حقه خلک چا سره دغه کړي په رابطه کړي دا چې چا ویلو چې زه ورکوم پوه شو پیسې هغه دې مور پلار دلته ورکړی وې پیسې چې تاسو پیسې او ستاسو راشي وی به چېرې د ده له وجې ونه شو او د ده له وجې ونه شو پیسې دي حلو که پرس کا مونږ زور کو دغه کو اسې نه چې دی الګ ته سره غوره شي الله دې کې جمعات کې ولته دعا وشوه الله دې کې چې ژوندی راشي ځکه چې دغه سره چې کوم دی نو حالات له خراب شوي دي نو زمونږ خو دغه موقف او د دوی ملاتړ زمونږ سره دی خو مونږ په دې 400 کې دا بعضې خلک لګیا دي دا بدماشي کوو نو دا خلک دا وګوره دا شاته دا خلک چې کوم دي دا چا پسې اواز پورته کوو نو هغه خلک دې ووري بهرحال اجتماعي سوچ لري الله دې کې چې په هر یونین کونسل کې داسې APC جوړه شي هغه علاقه به ترقی وکړي دوی دلته کې تورنزو په سکول باندې خبرې کولې په نورو مسلو باندې خبرې کولې MPA ته به ځو پیر صاحب ورته وي دراني صاحب ورته وي چې بالکل به راځي نو دغه شانتي دوی بیا مشرانو سره په شریکه رابطې کوي نو د دې نه تورنزو ته ډېرې غټې پیدې دغه شوي نور سیاست د دوی په خپل ځای دی او په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تورنزو شان ځای کې چې کوم دی دا سیاسیان را یو ځای کېدی شي نو په بل ځای کې ولې نشي را یو ځای کېدی ډېره مننه خوشحاله